बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر نن سیکنډ ټاپک دی زموږ سره کمپوننت اف هیومن فود کې پروټینز نو موږ دا ویلیو چې د هیومن بیلنس ډایټ لپاره دا امپورټنت دا ضروری ډیفرنٹ ټایپس اف فود اخلي نو چې ډیفرنٹ ټایپس اف فود لري نو د په باډي کې چې کوم ریکوایرمنټس دي نو هغه ریکوایرمنټس په ورته پوره کیږي په هغه کې موږ کاربوهایډریټ سټډي کړو او نن لیکچر دی زموږ پروټینز Proteins are required for growth and repair. Protein د سره لپاره required دي. Protein زموږ سره د growth and repairing لپاره important دي required دي ضروری دي. growth او repairing د دې په ذریعه ډېر په تیزۍ سره کیږي لکه زموږ سره په هیر او په نیل کې زموږ سره څه پریزنټ دي کیراټین پروټین پریزنټ دي نو د کیراټین د وجې په هیر کې انکریز راځي او په زموږ سره په نیل کې هم انکریز راځي معلومه شوه چې زموږ سره پروټین په ریپیرینګ کې امپورټنت دي made up of simple unit called amino acid was زموږ سره پروټین د ورکوټو یونټس نه جوړ دی او یونټس ته امینو ایسډ وای there are over 20 different amino acid په یو پروټین کې د 20 پورې different types دي امینو ایسډ چې یو ځای شي نو څه جوړ شي پروټین جوړ شي امینو ایسډ contain carbon hydrogen oxygen nitrogen and sometimes sulfur زموږ سره په امینو ایسډ کې هایدروجن هم دی اکسیجن هم دی نایتروجن دی او کله ناکله پکې سلفر وي لکه څنګه په دې کې زموږ سره هایدروجن هم شته دې نه علاوه پکې زموږ سره کاربن اکسیجن هم شته او دې نه علاوه نایتروجن هم پکې شته کله ناکله په دې باندې ټیټ شي سلفر شي دې ته الکایل ګروپ وایي په دې باندې سلفر ټیټ شي کله پکې هایدروجن ټیټ شي که هایدروجن پکې ټیټ شي نو دې ته زموږ سره وایي ګلایسین او ګلایسین زموږ سره سمپلیس ټایپ اف امینو ایسډ دی او که اس ورته ټیټ شي نو بیا ورته موږ وایي سیسټین او که زموږ سره سیلینیم اس ای ور سره اټیچ شو نو بیا ورته زموږ سره وایي سیلینیم سیسټین صحیح شو نو دا زموږ سره معلومه شوه چې الکایل ګروپ نور زموږ سره د امینو ایسډ دا د هر یو امینو ایسډ لپاره سیم دی خو آر ګروپ چې کوم دی نو دا به زموږ سره د ډیفرنٹ امینو ایسډ لپاره ډیفرنٹ وي صحیح شو نو سم ټایم به په دې وجه فاسفورس وي کله به پسې سلفر وي او کله به پسې هایدروجن وي کله به پسې سیلینیم وي ګاټ اټ بل پوینټ زموږ سره دی پروټین آر لارج مالیکیول سو دے کین ناٹ گیٹ ډایرکټلی انټو بلډ اوس زموږ سره پروټین لارج مالیکیول او موږ په ډایجیشن کې دا ویلیو چې دا لارج مالیکیول دی به سمپل ون ته کنورټ شي د څه په ذریعه د پیپسین په ذریعه به کنورټ شي او څه به جوړ شي زموږ سره به دې نه جوړ شي امینو ایسډ نو امینو ایسډ د دې سمپل ون شو اوس به دا زموږ سره څه کیږي ډایجسټ کیږي نو دا به زمونږ بیا بلډ ته ځي they are broken into amino acid by our digestive system موږ دا خبره وکړه چې د ډایجسټیو سیستم په ذریعه به دا بروکن شي او زمونږ سره خاص انزایم دی لپاره پیپسین سیل کین کنورټ د امینو ایسډ بیک انټو پروټین اوس ځینې سیل داسې دي چې که امینو ایسډ لیټ سپوز ټول بریک ډاون د پروټین وشي او کم امینو ایسډ پاتې شو نو دغه امینو ایسډ واپس را یو ځای کړي او د دې نه څه جوړ کړي پروټین جوړ کړي ګاټ پروټین آر ایسینشیل کمپوننٹ اف د سایټوپلازم دې نه علاوه ممبرین اینډ ارګینلی په سایټوپلازم کې هم دا زموږ سره ایسینشیل او امپورټنټ کمپوننټ دی په ممبرین کې موږ ویلو چې ګلایکوپروټین نو ګلایکوپروټین سره ساټي د کاربوهایډریټس ور سره ټي جو پروټین نو دلته هم زموږ سره پروټین امپورټنټ دی او داسې زموږ سره نور ارګینلیز دي چې په هغې کې پروټین څه دي امپورټنٹ دي they are also the major part of muscle په مسل کې زموږ سره دي لیګامنټس او ټینډان کې زموږ سره هم دي دې نه علاوه پروټین کین also be used as a source of energy پروټین موږ د انرژي لپاره هم شو استعمالولی د گروث او د ریپیرینګ نه علاوه دا زموږ سره د انرژي لپاره هم استعمالیږي 1 ګرام اف پروټین کنټین زموږ سره کاربوهایډریټ کې موږ دا ویلیو چې 1 ګرام اف کاربوهایډریټ چې کمپلیټلی اکسیډایز شي نو موږ له سره کوي 4 کیلو کیلاریز انرژي دې نه علاوه که زموږ سره 1 ګرام اف پروټین هم کمپلیټلی بریک ډاون وشي نو دی به موږ له راکوي 4 کیلو کیلوریز انرژي سورسز څه دي نو پلانټ سورسز اف پروټین آر بینز لوبیا چې کوم دا پلسز دالې وغیره چې کوم دی سیریل زموږ سره ویټ غنم او جوار او وربشې اینڈ ډرای فروټس زموږ سره پینټس چې کوم دي کوکونټس وغیره ویرس په انیمل سورسز کې دا موږ د څه نه اخیستی شو نو په انیمل سورس کې زموږ سره چیز پنیر شه دې نه علاوه میلک پی شو دې نه علاوه پولټري چې کوم د چرګانو غوښه شوه دې نه علاوه کم پش میان چې کوم دي مټن چې کوم د شیپ میټ شه یعنی د ګډ یا د ګډې غوښه اینډ بیف زموږ سره د غوا غوښې نو په دې ټولو کې زموږ سره څه دي زموږ سره په دې کې پروټینز دي اوس د پروټین
څه چل کېږي یو امینو اسید د بل امینو اسید سره څه شي ایډ شي نو څه چل وکړي د دې دواړو ترمنځ بانډ وشي او دغې بانډ ته وایي پیپټاید بانډ ورته وایي د پیپټاید بانډ د چا ترمنځ کېږي د هایدرو اکسل ګروپ د چا نه راوالي د کاربو اکسل ګروپ نه هایدرو اکسل راوالي او د دې NH2 د بل امینو اسید د دې نه زموږ سره H راوالي او د دې کې څه وشي واټر لاس وشي H2 ترې جوړ شي دیټس وای پیپټاید بانډ از کنډنسیشن ان نیچر کنډنسیشن څه ته وایي چې زموږ سره واټر لاس پکې کیږي صحیح شه نو دا زموږ سره پیپټاید باند شو نو که زموږ سره لیټ سپوز 20 امینو اسید دي نو څو پیپټاید باند به پکې وي 19 پیپټاید باند وي پیپټاید باند به د امینو اسید د نمبر نه 1 څه کمی نو نمبر اپ امینو اسید -1 از ایکوال ټو پیپټاید باند دا شو د پیپټاید باند خبره بل زموږ سره پروټین چې کوم دي نو دا زموږ سره په میملز کې ابانډنټ دي او دا څونه دي 19% زموږ سره په میمل کې څه دي پریزنټ دي نو چې دا جنرال خبرې تاسو ته د دې په باره کې clear وي when amino acid are broken down they release nitrogen in the form of ammonia و زموږ سره امینو اسید چې کله بریک ډاون شي نو دا زموږ سره نایټروجن in the form of NH3 په پام کې زموږ سره ریلیز کړي امونیا په پام کې ریلیز کړي لیور کار وسره نو لیور کنورټ امونیا انټو د دې نه جوړ کی یوریا او چې یوریا یې ته جوړه کی نو زموږ سره د کډنی یې ریموو کی ان د پام اپ یورین د یورین په پام کې زموږ سره د باډي نه څه کی ریلیز کی کڅوګ دنه تاسو کی چې امینو اسید بریک ډاون وشي نو نایټروجن نه څه جوړ شي نو د نایټروجن نه امونیا جوړ شي لیور دا امونیا یوریا ته کنورټ کی کډنی ان د پام اپ یورین څه کی ریموو کی د باډي نه امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کول مه هېروئ کمنټ باکس کې کوېسچن هم کولی شئ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ دې لپاره چې زموږ نوې ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي تھینک یو اینڈ ګډ بای